من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة آل عمران مدنی سورت دے پا نزول کی یو کم 90 نمبر پس دو سورت الانفال نا نازل شوے دے او ترتیب دو سورتونو کی 3 نمبر پس دو سورت البقرینا. ربط او مناسبت د دې سورت د مخکی صورت سره په ګڼو وجوهاتو باندې ده. یو دا په مخکی صورت کې اثبات د توحید د الله رب العزت په دلایل عقلیه سره، په دې کې اثبات د توحید کوي په دفع د شبهه مخصوصه من النسوارا، چې د توحید په باب کې دای شبهه وا نو داغي دپا کوي. یا مخکې صورت کې اثبات د توحید په دلایل عقلیه سره، په دې صورت کې دلایل عقلیه، نقلیه، وحیه درې واړه راوړي د الله په توحید. یا مخکې صورت کې جوابونه او داغه شبهونه چې راتلل په رسالت د نبی علیہ السلام د یهودو د طرف نه، نو دې صورت کې مذمت دی داغه خلکو چې هغه شبهات کوي، اعتراضونه کوي. یا مخکې قوانین د جهاد په دې صورت کې قوانین ذکر کوي د پاره د تاسیس د جماعت، چې د مجاهدینو با خپل یو جماعتي او د مسلمانانو نو علا بدای جهاد کولی شي داغي اصول او قوانین. یا مخکی صورت کې دعوت توحید و سلور کرتی، دی صورت کې شپږ کرتی ذکر کړي. یا مخکی صورت کې مقاصد اربعه توحید، رسالت، جهاد، انفاق، په دې صورت کې هم دغه مقاصد اربعه په بل انداز بیانوي. یا مخکی صورت کې آخر کې ویلو فانصرنا علی القوم الکافرین، زمن امدادو کا په مقابله د قوم کافرانو کې. نو دې صورت کې اول هغه مسله چې داغي منکر کافر دی، الله لا اله الا هو. یا سورۃ الفاتحه کې د درې فرقو بیان، منعوم علیهم، مغضوب علیهم او ضالین. نو په بقره کې د مغضوب علیهم چې يهودو داغي علامه بیان کړو داغي ردو، نو دې صورت کې د ضالینو بیان کوي چې نسوارا دي. د دې وجه نه ورپسې متصل راوړو. دعوت صورت بیان کوي د مقاصد اربعه، سلور مقاصد دي، دو مقاصد مهمه او دو ممدات، توحید، رسالت. ما اصول کې ویلو مقاصد مهمه او جهاد او انفاق چې دي نو دا بیا ممدات. دا سلور مقاصد به بیانې. خلاصه د صورت، دا صورت سلور حصے دي. اول حصہ 64 آیت پورې دا سلور شپته پورې، پدې کې اول اثبات د توحید په دفع د شبهه چراتله د نسواراونه. دا حصہ 3 بابونه ده. اول باب ولسم آیت پورې ده، پدې کې اول دعوت توحید، الله لا اله الا هو. بیا پاغي باندې 3 قسمه ادله عقلی، نقلی، وحی. بیا نتیجه او بیا جواب کوي د شبهه نه چې راتله په توحید د الله. شپږم آیات کې د نسوارا او شبهه چې زمون کتاب کې الله عیسی علیہ السلام ته ابن ویلې، داغي تفصیلی جواب.
بیا تعلیم د دعا کوي مؤمنانو ته للتثبت، بیا تزهید فی الدنیا په ذکر د حال د فرعونیانو او دارنګي د اصحاب البدر او تذلیل د دنیا او زیره. امتیازات د سورت ممتاز ده د نورو سورتونو نه په ذکر د دفع د شبهه د نسواراو په یو خاص انداز. دارنګي سورت ممتاز ده په کثرت دلائل باندې په عبدیت د عیسی علی السلام 33 دلائل داغه په عبدیت. دارنګي سورت ممتاز ده په ذکر د قبائح د اهل کتابو او سورت ممتاز ده په بیان د قوانینو د جماعت او سورت ممتاز ده په بیان د شرایط د امیر او سورت ممتاز ده په واقعي د جنگ بدر او د جنگ احد. سورت ممتاز ده په بیان د هغه وعده چې الله د پیغمبرانو ناغسته و که تاسو ژوندۍ او اخیرنه پیغمبر راشي نو تاسو به په ایمان راوړی او امداد به کوئ. سورت ممتاز ده په بیان د شان د صحابه او چې بار بار وی الله او ته معافی کړی دا. اسماء السورت د دې سورت یو نوم ده سورت آل عمران. ذکرستو د آل عمران ټکی ده پکې. دویم نوم د دې سورت ده سورت الزهرا. زهرا ورته ځکه وی زهرا معنی زلیدل. حدیث کې راځي دا به د خپل قاری سے پسر زلیږي د قیامت پر ورځ چې چا لوسته او عمل یې کړی. د دې سورت نوم ده سورت الطیبه. دا نوم هم چې دنو پر روایتو کې راغلی دی. روح المانی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړی دی. روح المانی د ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړی دی چې انها نزلت بالمدینه واسمها فی التوراة کما روا سعید بن منصور طیبه. دا په مدینه کې نازل سورت او تورات کې د دینم طیبه او سورت الطیبه پاک سورت. بل نوم د دې سورت د سورت الامان. دا سورت چې عقیده د دې جوړ کړه الله به د جهنم د اور نه پامان کی. بل نوم د دې سورت د سورت الکنز. دا د علوم خزانه ده. بل نوم د المعنیه. بل نوم د المجادله. دیکھه د مشرکین او باطل پرستو سره بحثونه دي مجادله دي. بل نوم د سورۃ الاستغفار. دیکھه والمستغفرین بالاسحار تک همشتا. دا مختلف نمونه د دې سورۃ دي. اول کې حروف مقطعات د دې تفصیل منګه مخ کی کړه دي. الف لام میم الله کویږي په معنا د دې حروف باندې. الله لا اله الا هو الحي القيوم. داور توحید. الله پاک موجود دے. لا الہ نشتبل لائق دے عبادت الا هو الحي القيوم مگر دقا اللہ دے چی ہمیشہ جوندے دے او انتظام کون کے دا مخلوق دے. دا دلیل عقلی شخان دا اللہ پا توحید. بل الہ زکا نشتے چی پا نورو مخلوقاتو باندے پناہ او زوال رازی. اللہ زکا الہ دے چی آغا ہمیشہ دا پارا جوندے دے پناہ و زوال پہ نرازی. القیوم انتظام کون کے دا تمام مخلوقاتو دے. دار مخلوق انتظام داغی دا شان برابر کرے دے. نزل علیک الکتاب بالحق دلیل وحی را لے گلے دے اللہ تعالیٰ پتابان دے الکتاب کتاب یعنی قرآن عظیم بالحق اے بالصدق پرشتیا سرا. یا نزل علیک الکتاب را لے گلے دے تابان دے کتاب بالحق اے بالعدل پہ انصاف سرا. مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کا ان کے دے داغی کتابونو چے مخ کے دے دین دی. پا توحید کی پا نبوت کی پا بعض شریعتونو کی پا اخباراتو کی. تو قرآن او دا مخکنو کتابونو داغ مضمونون یو شو.
مصدقا لما تصدیق کونکے داغی دے بین یدیہ چی مخی دا دین دی وانزل التورات والانجیل اور علی گلے دے اللہ تورات او انجیل لرا تورات چی دے عبرانی لفظ دے پمانا دا ضوء رنا توئی انجیل دا نجل نا ماخوذ دے اصل توئی دام دا اللہ اصل کتابو خو یہودو پاکی تحریف کردو نسواراو وانزل التورات والانجیل اور علی گلے دے اللہ تورات و انجیل لرا نو پدی اسمانیو کتابونو کی هم چه دے نو دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ وان دا وانزل التورات والانجیل دلیل نقلی شخان الحی القیوم دلیل عقلی نزل علیک الكتاب دلیل وحی او وانزل التورات والانجیل نقل التورات والانجیل نکی نو دلیل نقلی او په توحید کې د دواړو کتابونو یو شان مسله وا ګورا سورته بنی اسرائیل لګو ګورئ آیت نمبر 2 پنځلسمه سپاره دا دویم آیت د تورات مسله سوا وآتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات وجعلناه هدى لبني إسرائيل او گرزولو منگا دی کتاب لارا ہدایت دا پارد بنی اسرائیلو اللہ تتخذو من دونی وکیلا پای کی مسئلہ داوا اللہ تتخذو دا چی منی سی من دونی وکیلا اللہ وی بغیر زمانہ بل زموار لرا زمدار صرف یو اللہ متصرف یو اللہ نگور تورات کی مسئلہ سوا اللہ تتخذو من دونی وکیلا دقا مسئلہ قرآن کی امدہ سورہ مزمل نہ حمایت لگو گو رئی نہشتم سپارہ سورہ مزمل آیت نمبر 9 اللہ سورہ مزمل آیت نمبر 9 رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا رب المشرق والمغرب دا اللہ مالک دا مشرق و دا مغرب دے لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا نشتا بل الہ بل حاجت پورا کولو والا مگر دقی واللہ دے فاتخذه وکیلا فسنی سد اللہ لرزی موار آلتے ویلیو چھ اللہ تتخذو من دونی وکیلا دلتوی لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا مضمون یوشو آلتوی اللہ وی چھ زمانہ بغیر بل وکیل منی سی نو دلتوی بل الہ نشتیم دغی واللہ دے دق زموارو گرزوی دغی تا وکیل او زموارو وائی نو دو طولو مسئلہ یو و دو توحید خان وانزل التورات والانجیل را لے گلے دے تورات و انجیل من قبل مخید قرآن نا ہدل للناس ہدایت دے دا خلق دا پارا وانزل الفرقان را لے گلے دے اللہ الفرقان فرقان فرقان آغا کتابونا چی فارقہ بین الحق والباطل دا حق و دا باطل پا مینس کی جدائی راوستی دا یا وانزل الفرقان را لے گلے دے الفرقان فرقان لرا فرقان ستوائی قرآن تا نو مخ کے نزل علیک الکتاب خراغلے ہو کنا دلتے دوبارہ بیا ذکر کئی للتعظیم او یا بعض علماوی دا انزل الفرقان نمورات سلورم کتاب چی زبور دے اغیر علی گلے دے فرقان مبالغہ دا دیر جدائی را وستن کے دا حق و باطل مینس کی
ان الذين يقيننا كسان كفروا بآيات الله چې کفر کړه دې پایتونو د الله لهم عذاب شدید دې د پر عذاب دې سخت والله عزيز ذو انتقام الله دې غالب او خاوند بدله غستو ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ان الله اوس بل دلیل عقلی په بل عنوان مخکې مسئله توحید په یو عنوان چې لا اله الا هو اوس مسئله توحید په بل عنوان چې د الله نه هیڅ شی پټ نشته ان الله لا يخفى عليه شيء یقینا الله چې دې نو نشي پټې دې الله نه شی اون څه شی فی الارض پزمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې دا صورت چې ده کنه علماء لیکلي دي د دې د اول آیت نه تر شپږم آیت پورې یا تر او یا اتیایم آیت پورې دا ټول آیاتونه په یو ځل راغلیو او دا راغلیو په جواب د هغه نسواراو کې د نسواراو یو ډله راغلی و د نبی علیہ السلام ملاقات ته په داسې حال کې د مازیګر ټیمو نبی علیہ السلام د جمعات کې د مازیګر منځ وکړ شپږ کسانو تقریبا دا رالل د مازیګر مونږ شوو حبری کپڑا وته وای داغه غټي غټي جامې چولې وي او لوی لوی کوټونه صحابه وای چې داسې خلک مونږ چرته نو لیدلې ناشنا خلک چرالل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جمعات کې ملاو شول مونږ خو وای مونږ کړو مسلمانانو خو هغه د مانځ ټیم نو هغه په جمعات کې ودرېدل او مشرق طرف ته خپل عبادت کو وای صحابه ویل چې دا دې کم خوا مخ کا نبی علیہ السلام پرېګه د دې خو ایمان نه دی راوړی چې څنګه کوي هغه دې کوي په خپل طریقې منځو کا مشرق طرف ته بیا رال کې ناستل نبی علیہ السلام سره په دې کې دوه کسانو چې یو هغه چې د نو عاقب د خپل نوم د عبد المسیح خدای د امیرو او بل سید د دې د هغه نوم ایهم دې دواړو نبی علیہ السلام سره خبرې کولې نبی علیہ السلام توي اسلما اسلام قبول کړي نو دې نبی علیہ السلام ته ویل چې ښا قد اسلمنا قبلک ته مونږ ته وسوي چې اسلام راوړې مونږ خو تلا پیغام نه وی چې مسلمانان ستانه مخکې اسلام راوړې یعنی مونږ خو په عیسی علیہ السلام باندې ایمان راوړې مونږ مسلمانان نبی علیہ السلام ته ویل چې نه کذبتما تاسو دروغ وایي تاسو مسلمانان نه یې دوی څنګه مسلمانان نه یو وای تاسو چې وای چې موږ مسلمانان یو نو تاسو دا دعوه زکه دروغ ده چې تاسو وای د الله نایبان دي او حالان کې الله نایبان نشته دا خو د کافرو عقیده ده تاسو د صلیب عبادت کوئ او د صلیب عبادت کفر دی تاسو د خنزیر غوښه خورئ او د خنزیر غوښه اسلام کې حرام ده نو دوی وای چې موږ خو د الله له چې عیسی علیہ السلام ته ابن الله وایو ولد ثابتو نو دا خو موږ زکه وایو چې د پلار نشته دی کنه فمن ابوه چې ته دا د الله زوی نه ده نو د چا زوی دی پلار یې څوک دی نبی علیہ السلام سره په دې کې باز شروع کړ نبی علیہ السلام ته وی ګوره دا الله په کلمې د کون سره پیدا کړی دی بغیر پلاره دی ویل دا موږ نه منو نبی علیہ السلام ته وی راځي او څو خبرې کو وی ګوره بچی د پلار په شانای کړه په خوې خاصیت کې په رنگ کې پارس کې اکثر پلار په شانې وي بالکل وی ګوره زمونږ رب ژوندی دی په هغه مرګ نه راځي عیسی علیہ السلام باندې به مرګ راځي که نه به راځي نو دا خو د هغې عقیده ده چې د قیامت قریب به مړ کېږي نو دا څنګه د الله زوی دی چې په ده باندې مرګ راځي پکار دی چې دیم د مرګ نه بچ وی که نه بیا ورته وایي تاسو ته پته ده چې زمونږ رب قیوم دی د ټول مخلوق انتظام کوي عیسی علیہ السلام د ټول مخلوق انتظام کولی شي ټول رزق ورکولی شي وایي نه نو دې څنګه د الله زوی شو او څنګه اله شو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ګورا الله رب العزت نه هیڅ شی پټ نه دی ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء الله نه هیڅ شی پټ نه دی عیسی علیہ السلام نه په جهان کې پټ شی شته کنه وای ډیر شی ته پټ دی نه دی وته معلوم وای دې څنګه د الله زوی شو بیا ورته وای ګورا الله پاک عیسی علیہ السلام له د مور په خېټه کې شکل جوړ کړی دی کنه وای او نو دې څنګه الہ شو وای ګورا الله خوراک نه کوي او دې خوراک کوي الله اسکاک نه کوي او دې اسکاک کوي نو د څنګه چې دینو د الله زوی شو
الله پاک د چانه پیدا نه دی او دا د مور مریم د په خېټه ګرځولې د حمل بیا پیدا شوی دی په دې طریقې وسره چې دنو بحث شروع کړ نو نسوارا وته ویل چې بس یره جی نوري خبرې نه کو خو زمنګ په کتاب کې وته ابن ویلې شوی دی بس مونږ وته وی چې دا د الله زوی دی بس دا زمنګ عقیده ده نو د هغه پر رد کې دا آیاتونه الله راولېګل چې تاسو څنګه هغه ابن الله وایي ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء یقینا الله چې د پټ نه دی الله باندې څه شی زمکه کې او اسمان کې هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله د غزاد چې شکلونه درکې تاسو ته په خېټو د میندو کې څنګه چې دا غوښه شي دا بل دلیل چې الله مصور دی د عیسی علیہ السلام شکل جوړ کړی دی او عیسی علیہ السلام مصور دی داغه شکل جوړ شوی دی الہ هغه چې هغه مصوری جوړون کې دانه چې شکل جوړ کی بل زګه څنګه الہ شي الله د غزاد یصورکم فی الارحام چې شکلونه درکې تاسو ته په خېټو د میندو کې کیف یشاء سرنګ چې خو خیداغه ګورا سوک الگ پیدا کی سوک جنئی پیدا کی سوک خیستہ پیدا کی سوک بدرنگ پیدا کی سوک پوران دامن والا پیدا کی سوک نمگڑ اندامن والا پیدا کی نو الہ دا گئی لا الہ الا هو العزیز الحکیم نشت بل الہ بل حاجت پورا کون کے مگر دا گئی واللہ دے غالب حکمت والا دے هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب هو الذی دا اللہ دے غزات نزل علیک الكتاب چرا لے گلے دے پتابان کتاب دا اس تفصیلی جواب دے دا شبہ دا نسواراو آگئی و یرجی زمان پا کتاب کے عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن ویلے دے نو جواب دا لپس دا متشابہاتو نا دے قرآن کے او پا کتاب کے دو قسم آیاتو نرازی یو محکمات تاغی پا مانا ارسوک پوئیگی دویم متشابہات چی داغی پا مانا ارسوک نپوئیگی نو دا لپس هم دا متشابہاتو ندے هو اللذی اللہ دے غزات انزل علیک الکتابا چرا لے گلے دے تابانی کتاب منہ باز داغینا آیات محکمات آیاتون دے محکمات مضبوطا هن ام الكتاب چاگا اصل دے کتاب دی و اخر متشابہات او نور متشابیری محکمات ستوئی او متشابہات ستوئی محکمات آغی توئی چی اللہ پاک مخلوق لداغی علم ورکڑی متشابہات آغی توئی چی مخلوق داغی بانی نپیگی بس کمانا دا تکے ظاہریو کا خو حقیقت اللہ تپریدہ بس تب پائی کی چیڑ نکے لکہ دا اوائل السور الف لام میم و الف لام میم راو سواد دا ټول دا سدی دا متشابہات دی بس تصرف ہوئے و اللہ پہ خپیگی دا اللہ چه کم صفتون دی دا متشابہات دی پا قرآن کے دا اللہ ید راغلے دے عین راغلے دے حدیث کی ساق راغلے دے مانا کوا و حقیقت اللہ تا پریدا و دا سی بنوے لکا چه زمانگ پشان لاس دے و زمانگ پشان خپارا و پاندائی دا نعوذ باللہ لیسا کمثلی ہی شیون دا اللہ پا مثل خوی شی نشتا نو دا دی با دا مطلبی چی بس تب صرف مانا کے و حقیقت بچا تسپارے یو اللہ تا بعض علماء وی متشابہات لکا اشراط الساعان دارنگی چدینو وقت دفناء الدنیا خروج الدجال نزول عیسیٰ طلوع الشمس من مغربها دا دا قیامت نخیلی بس اللہ تے حقیقت پریدا یا وی چی محکمات آغا دی چی ما لا يحتمل التأویل چی دا تاویل احتمال پکی نئی متشابہات ما يحتمل اوجوہن چی دیر توجیحات پکی دیر وجی پکی یا محکمات چی مانے معلوم یا او حجت واضحی او متشابہات چی آغا مانے واضح نہیں مگر علا چی تید بلی کلمی سر یوزے کی لکہ محکمات ما یستقل بنفسه فی المعنی چی معنی کے مستقلی او متشابہات ما لا يستقل بنفسه الا برده الى غیره چی بنفسه مستقل نہیں مگر علا چی تی بلی تا واپس کی نو دا متشابہاتو بانی ارسوک نپیگی ابن راغلے دے دا لپس دا متشابہاتو ندے معنی بہو کی او داغی حقیقت با اللہ تاوس پاری
دلته دا او کمانای کې کنه انو هغه هم د محکماتو پرانا کی دلته ابن په معنا د محبوب دی لکه نحنو بنات الطارق نمشي علی النمارق د قریش جنکو بویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام با حضرت زید تویل یا بنیا نو خود نبی علیہ السلام زوی نو دا په معنا د محبوب او د شفقت د وجه نه ویلې کیږي نو که عیسی علیہ السلام ته الله ابن ویلې دی نو دا د متشابهات نه دی یا ابن په معنا د محبوب باندې دی هو الذی الله د غزاد انزل علیک الکتاب چرا لګلې د تابانه کتاب منه آیات محکمات بعض داغین آیاتونه دی مضبوط هن ام الكتاب هغه اصل کتاب دی و اخر متشابهات او نور متشابه دی دلته ګور وای چې قران عظیم کې س آیاتونه محکمات دی او س متشابهات دی سورۃ ہود کی براشی کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اول آیات کی چې ټول آیاتونه محکم دي دا شان براشی سورہ زمر کی 23 آیت کی چې کتاب متشابه ټول کتاب یو بل سره متشابه دي نو دلته وایي س آیاتونه متشابه دي او س محکمات دي سورۃ ہود کی وی ټول محکمات دي او په سورۃ زمر کی وی ټول متشابهات دي نو علما وی چې دا دلته چې وی چې سم محکمات دي او سم متشابهات دي د دې مطلب دا دی چې مخلوق په اعتبار سب مخلوق د سب معنی پويږي او د سب معنی نه پیږي نو دا سم محکمات شو سم متشابهات شو او کوم ځای کې چې وی ټول محکمات دي نو د الله په نس ټول محکمات دي ځکه الله خو په ټول پويږي کنه او چې کوم ځای کې وی لکه زمر کې چې ټول قران متشابهات دي نو دا غي دا معنی ده چې مضمون دی یو بل سره متشابه دي الفاظ دی یو بل سره متشابه دي معناګانو کې دی یو بل سره متشابه دي نو دا متشابهات د حروف او د کلماتو په اعتبار دي نو بیا ټول قران دی یو بل مشابه دي و اخر متشابهات نور دی متشابه هن ام الكتاب خا هن منه آیات محکمات هن ام الكتاب بعض دین آیاتونه دی محکمات چې هغه اصل دی کتاب دی و اخر متشابهات او نور دی متشابهات اوس تقسیم د خلقو کې دوه قسمونه تا فاما الذين پس هر چې هغه کسان دي فی قلوبهم زیغ چې دا غزلونو کې کوګواله دي فیتبعون ما تشابه منه پس هغه تابعداري کوي داغه چې متشابه دي داغینا ولی معالم التنزیل لکی د شرک د طلب د پاره چې خپل غلط عقیده تی راخکارا کی ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فتنه و ابتغاء تاویله او د پاره د لټولو د تفسیر او د علم داغي حالان کې و ما يعلم تاویله الا الله نه پويږي داغي په حقيقي معنا باندې مگر یو الله و ما يعلم تاویله الا الله نه پويږي داغي په معنا حقيقي باندې مگر یو الله پويږي والراسخون في العلم يقولون آمنا به مضبوط خلق والا په علم کې وای منګ ایمان راوړې ده په دې باندې دلته یو مسله ده اختلافي چې د متشابهات په معنا مخلوق پويږي او کنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مخلوق په دې نه پیږي او دلیل ہدایت دے وما یعلم تاویلہ الا اللہ بانے وقت پہ لازم د متشابہات په حقیقی معنی صرف یو الله پوئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وائی چې مخلوق په هم پوئیږي والراسخون خو مخلوق هر یو نه چې کوم مضبوط علم والا دي هغه وقف بنه کې وما یعلم تاویلہ الا الله والراسخون فی العلم چې د دې په معنا نه پیږي مگر یو الله پويږي او مضبوط خلق والا په علم پويږي نو هغه وی چې د متشابهات علم الله د لوی علماء علم ورکړي دي خو نور الانوار والا لیکلي دي چې دا نزاع لفظي ده امام ابو حنیفه چې وی چې علما په نه پويږي نو هغه حقيقي معنا باندې نه پیږي او امام شافعي صاحب چې وی پويږي پینو داغه نه مجازي معنا مراد ده مجازي خو امام صاحب مو چې کوي یو سړی کنه حقیقی معنی صرف یو الله ته معلومه ده پنځپیر شیخ صاحب رحمت الله علیه
هغه ویل زمونږ شیخ مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه وای ما ورته ویل چې رجی د دې حروف په معنا باندې څوک پوهیږي که نه وای چې او پوهېدل وای ما لکه څوک وای لکه شاه ولی الله صاحب مې چې خو ډېر پخوا تېر شوی دی اوس پې څوک پوهیږي که نه وای غلی شو وای ما ورته ویل چې ته پې پوهیږي که نه وای ما ته ویل چې او نو ما ته ویل چې بیا ما ورته ویل چې موږ ته بیا وایې ولې نه موږ پې بیا ولې نه پوهې چې ته پوهیږې او دا دې ځان سره سنبال کړي نو ما ته وایي چې بعضې خبرې داسې دي چې سړی پې پوهیږي خو بل پې نشي پوهولی نو ما ویل چې دا هم لا یو خبره ده چې سړی په یو خبره پوهیږي او بل پې نشي پوهولی وایي ما ته وایي چې او که نه داسې ډېر څیزونه دي چې سړی پې خپله پوهیږي خو بل پې نشي پوهولی وایي ما یې لکه څنګه وایي ما ته وایي چې ګوړه خوږه ده او که ترخه ده وایي ما ورته ویل چې خوږه ده نو وایي ښه څنګه خوږه ده ما ته دا اوس ووایه دا خوږوالی څنګه دی نو ما ورته ویل چې رجي دا خو هغه سړي ته پته لګي چې کبي وخوري بل ته کې ډېر بیانې دی وایي داسې لګیا دی نو ما ته وایي چې لکه څنګه دا خوږوالی ته بل ته نشي بیانولی صرف به وایي چې خوږه ده خو څنګه خوږه ده نو دا تفصیل نشي کولی نو دغه شانه د دې دا علم د انسان له الله ورکړي دی په خپل اړه کې پوهیږي خو بل پې نشي مطمئنولی بل نشي پوهولی وایي ما یې رجي دا خو د مضوخاتو سره تعلق ساتي سکنې سره وایي ما ته وایي دا م یو سکه ده که نه الله یې چاله ورکړي نو کله داسې یو کامل انسان ته الله د دې فهم پړه کې واچي خو هغه د هغه ځان له یو خصوصیتي بل په هغې نشي مطمئنولی او نشي پوهولی وما یعلم تأویله الا الله نه پوهیږي د دې په حقیقي معنا باندې مګر یو الله والراسخون فی العلم مضبوط خلق په علم کې یقولون آمنا به هغوی وایي موږ ایمان راوړی دی په دې باندې کل من عند ربنا دا ټول دي طرفه د رب زموږ نه وما یذکر الا اولو الالباب پند او نصیحت نه اخلي مګر عقلمن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا اوس تعلیم د دعا للتثبت اے زمانگا رب مکا گوزلونا زمانگا بعد از هدایتنا پس داغینا چی تا هدایتو کمونگا تا اللہ چی پا دین دی راوارولو بیا زمانگا کی شکون شبہات مراولا چی بیاتی واولو وحب لنا من لدن کا رحمہ اوبا خمونگتا دخپل طرف نمیرا بانی انکا انت الوحاب یقینا تی بخون کے ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیه دا علت دے دا اول دعا ربنا زمانگا رب انکا جامع الناس یقینا تی جمع کون کے دا خلق لیومنا غیر ازتا لا ریب فیه چی اشک نشتے پائے کی ان اللہ یقینا اللہ لا یخلف المیعاد خلاف نکی دخپل وعدینا ان الذین کفروا لن تغنیا تزہید فی الدنیا ان الذین یقینا کسان کفروا چی کافران دی لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا هیچ چری به بچ نکی د دی نه مالونه د دی او نه اولاد د دی د الله د عذاب نه څه شی اکثر دا بېدینه خلک په مال او اولاد ډېر نازیږي الله وی مال او اولاد به د الله د عذاب نه بیا بچ نکی و اولئک هم وقود النار او دغه کسان دی د خشاک د اور کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال د موجوده او کافرو په شان د حال لای کسانو دی پشان د حال د آل فرعون دی والذین من قبلهم او دغه کسانو دی چې د دینه مخکې تیر شوي کدأب آل فرعون علما وی دا متعلق دی فاخذهم الله سره چې رستو را روان دی فاخذهم الله بذنوبهم یعنی ونیول دی لره الله په سبب د ګناهونو د دی باندې لکه څنګه چې نیولیو آل فرعون یو معنا ده یا بل معنا دیلا به مال او اولاد پیدا ورنکی لکه څنګه چې فرعونیانو له نو ورکړي بادشاہي مو سره وا قوت مو طاقت مو خو پیدا ورنکړه یا صنيعهم عالم التنزيل وی صنيعهم فی الكفر والتکذیب کذاب آل فرعون د دې مشرکانو کافرانو طریقه په کفر او تکذیب کې داس دلکه د فرعونیانو پښان د آل فرعون او دای کسانو چې په خوا د دینو لکه عادیان او سمودیان کذبوا بآیاتنا نسبت دروغ کړو زمونږه آیاتونو ته آیاتونو نه خو یا تورات مراد دی او یا دلایل توحید د الله
فاخذهم الله پس نیولیو دی لر الله بذنوبهم په سبب د ګناہوں د دی باندې والله شدید العقاب الله دې سخت عذاب والا قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم تخویب وایي کسانو ته چې کافران دي زر دې چې کمزوري بشي او راځم بشي جهنم ته وبئس المهاد او دا جهنم ډیر ناکاره پرش دی ډیر ناکاره پرش دی دا جهنم علما وایي دا هغه وخت راغلو چې مسلمانانو کله د کافرانو سره جنگ وکړ په بدر کې نو کافرانو له شکست ملاو شو نو يهودو ویل چې انک قتلت قوما اغمارا لا علم لهم بالحرب سادهګانو خلکو سره جنگ وکړ هغه په جنگ منګ نه پیدل زکه دی وګټل کچرته منګ سره ستا جنگ راغی نو ته پته ولګي چې منګه څنګه خلک یو الله دا آیت راولېږي چې نبی وته وایا څنګه چې کافرانو شکست خورنو يهود تاسو به مخوري او دا معجزه و د رسول الله چې مدقه شانه شوی د يهود چې کله مخامخ شوی د نو بیا دوه خپل کړی دوی پر دی کړی ټول مر شکستونه خورلې وایي کسانو ته چې کافران دي زر دې چې تاسو به غالب ستغلبون نظر دې چې کمزوري بکړې شي وتحشرون الى جهنم او راجم بشي جهنم ته او ډیر ناکاره پرش ده دا جهنم قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا قد کان لکم یا خطاب ده مومنانو سره چې مومنانو نمونه شته تاسو کنه تسجید پاره وګوره الله پاک په کافرانو څنګه زور ور کړی وي په بدر کې او یا خطاب ده د کافرانو سره چې کافرو دین عبرت والی کنه دا د اسلام د حقانیت دلیل دی چې د لګ مسلمانان الله په ډیرو زور ور کړل یا يهود سره خطاب دی چې تاسو وایي چې موږ سره مخامخ شي کمزوري بشي دغه شان دي کافرانو ویل چې دی زمنګ د یو گزارم ندي او الله چې غالب کول نو څنګه غالب کړل قد کان لکم پتحقیق سره د تاسو د پاره ای کافرو آیت النخفی فئتین التقطا په بار دا دوه ډلو کې چې مخامخ شوي یو بل سره یو ډله د مسلمانانو او بل د کافرانو دې کې اشاره د غزوه بدر ته مسلمانانو تعداد 313 د کافرانو تعداد هغه 900 قد کان لکم پتحقیق سره اشتره تاسو د پاره آیت النخد الله ر قدرت فی فئتین په بار دا غي دوه ډلو کې التقطا چې مخامخ شي دواړه فئه تقاتل فی سبیل الله یو ډله و چې جهاد کو د الله په لار کې و اخرى کافره نو بل ډله چې ونو هغه کافر و يرونهم مثلهم رأي العين لیدل د یو بل لره د چند په لیدلو د سترګو باندې ان ظاهری نظر باندې ګورا دلته وی چې یو بل د چند لیدل مسلمانانو ته دا کافران ډیر ښکارا کېدل او کافرانو ته مسلمانان ډیر ښکارا کېدل امدقه واقعه راځي رستو بیا سورۃ انفال راواړوي 44 آیت سورۃ الانفال کې یو بل لګ لګ لیدل لسمه سپارا سورۃ الانفال 44 بالکل د لسمه سپاری اول مخکې وګورئ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ کله چې وښودل تاسو ته الله دا کافران إِذِ الْتَقَيْتُمْ کله چې وسره تاسو مخامخ شوي فی اعینکم قلیلا تاسو پسترګو کې لگا کافر د تلخ کار کړل ويقللکم فی اعینهم او لګي خار کړی تاسو پسترګو د دای کې لیغزو الله امرا کان مفعولا دې د پاره چې پوره کې الله کار چې خامخا کې دن کې ده ویل الله ترجع الامور والله تور ګرځول شي ټول کارونه مطلب څه دی د دواړو آیاتونو کې دلته وایي چې تاسو ته کافران ډیر ښکارا کول او کافرانو ته تاسو او سورۃ انفال کې وایي چې تاسو هغه ته ښکارا کړی او هغه تاسو ته ښکارا کول دا خو بالکل د یو بل ضد شو تضاد راغی نو جواب دا دی چې یو حالت نه دی مراد جدا جدا حالات مراد دي یو ابتدا د جنگ دویم وسط د جنگ مینس په ابتدا کې چې دی کنه نو کار داو چې مسلمانان کافرانو ته الله لخ کارا کول او کافران مسلمانانو ته الله لخ کارا کول د دې لپاره چې د یو بل نه ونیریږي او جنگ شروع شي چې د کافرانو به مسلمانانو ته قتل و یو څو کسان دي مړه
یوې حملې سره به ختم شي. مسلمانانو چې به کافرانو ته قتل دی به ویل یو څو کسان دی، یوې حملې سره به ختم شي. چې جنگ کله شروع شو، جنگ نیمې ته ورسېد، نو بیا کافران مسلمانانو ته دوچن ښکاره کېدل او مسلمانان کافرانو ته دې دپاره چې یو بل باندې ښه زور وکړي چې لکه موږ لږ یو، هغې خو اوس هم ډېر شی دي، شابه وجل غواړي، هغې دی باندې ښه زور ولګوي چې دا خو ډېر دي اوس هم، او دی په هغې زور ولګوي. دا ابتدایي جنګ و اولنی. الله د اسلام دا قوت ښکاره کو. کاس یو بل ته داسې برن شوي را برن شوي او جنګ نه وی شوی نو دونه زور به نه ښکاره شوی. هسې ټونګه غونه شوی او جنګ نه وی شوی نو دومره زور به نه ښکاره شوی. چې ښه کتر پکې وشو که نه، او یا کافران مردار شوي او یا یې ژوندي نیولي او نور په تیښته کې کامیاب شوي چې تښتېدلي، نو دا یو تاریخي جنګ و. دنیا ولیدله چې الله رب العزت چې دی نو مسلمانانو سره د هغه غیبي امداد او دا مسلمانان د دوی د حقانیت دلیل دا دی چې 900 کسانو باندې 314 څنګه زورور شو چې هغې د وسلو نه برابر او دوی غریبانانو سره پکې چا څه وسلې هم نه وي، سورلۍ هغې سره برابر او دوی سره سورلۍ هم داسې نه وي. دا خپیبل او دا کمزوري څنګه الله په دې سپر طاقت زورور کړل، نو دای وښوده دنیا ته چې اسلام یو حق دین دی. الله وی قد کان لکم، په تحقیق سره شته دی تاسو دپاره آیت نښه فی فئتین، په باره د هغې دوو ډلو کې تقاتلو چې دواړو فی فئتین التقطا، په باره د هغې دوو ډلو کې چې یو بل ته مخامخ شوې، فئتون یوه ډله چې وه د مسلمانانو، تقاتلو فی سبیل الله، د جهاد کو د الله په لاره کې، و اخرى او بله ډله د کافرتون، هغه کافره وه، ای د شیطان دپاره جنګېدل، کفر دپاره جنګېدل. یرونهم لیدل یو بل لره دی مثلهم دو چند رأی العین، په ظاهري لیدلو سره. والله یؤید بنصره، الله مضبوطی په خپل امداد سره من یشاء، چاله چې وغواړي. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، یقینا په دې کې خامخا عبرت دی د عقلمندو دپاره، عقلمندو خلقو دپاره په دې کې لوی سبق او عبرت پروت دی. زین للناس حب الشهوات، اوس تذلیل د دنیا د دین په کار کې رکاوټ اکثر دنیا راولي. نو دنیا له دومره مینه مه ورکوه چې دین ورته بیا پرېږدي. زینه ښایسته ښکاره کړی شوي دی للناس خلقو ته حب الشهوات، مینه کول د خواهشاتو سره، من النساء د زنانو نه، والبنین او د زامنو نه، والقناطیر المقنطره او د هغې خزانو جمع کړی شوو نه، من الذهب والفضه د سرو د سپینو نه، والخیل المسومه او د هغې سونو نشاندارو نه، والانعام او د څاروو نه، والحرث او د فصل نه. دا ټولې فتنې دي. زین للناس حب الشهوات من النساء، ښایسته ښکاره کړی شوي دي خلکو ته مینه کول د خواهشاتو سره د زنانو نه. د ټولو نه اوله فتنه زنانه ذکر کړه، ځکه چې د دوی فتنې ډېرې خطرناکې دي. نبی علیہ السلام وی ما ترکت بعد فتنة اشد علی الرجال من النساء، ما د ځان نه رستو یو فتنه نه ده پرېښې چې هغه ډېره سختې په سړو باندې د زنانو نه. د ټول نه لویه فتنه دا ده. او د زنانو فتنې دوه دي. یو فتنه د زنانه د قطع الرحم، خپلولي کټ کول، خواږرونه به د یو مور او پلار بچي، خو چې ودونه وکړي نو د یو بل دشمنان شي، ګاونډیان د یو بل سره. او دا ولې جنګ یا د ښځو نه جوړېږي او یا د ماشومان نه جوړېږي. نو بس دا یو خپل خاوند ته لګي دی، مور دې راته دا وویل او پلار دې راته دا وویل، او هغه بل خپل د مور او پلار سره دشمني راولي، ورونو سره دشمني راولي، خویندو سره راولي. دا پکې یو لویه فتنه ده. دویمه فتنه دا ده چې دا خاوند بیا نه پرېږدي او مجبوره کوي یې په دې چې پیسې ګټه، نو بس هغه بیا په دې نه دی که دا حلالې دي او که حرامې دي، خو یې څوک زور دی را باندې. نو دی غلام کوي، دی سودم کوي، دی شوکم کوي، دی ډاکیم کوي، دی جواریم کوي، دی هر څه کوي، خو چې دا ښځه خوشحاله کړي او پیسې وله وګټي. د ښځې هغه سړی ډېر خوښي چې پیسې ډېرې ګټي، او چې پیسې نه ګټي که نه نو بس سهار او ماښام به ورته یوه سپاره سبق وایي، خلک داسې کوي او خلک داسې کوي او ته دغه شانه ګرځي. پوه شوې؟ هغه یو کس خبره کوله وایي چې کله به مزدورۍ له لاړم او پیسې به مې ګټلې او رابلمه که نه، ښځه به مې ډېره خوشحاله وه، بچو ته به وایي شه بیا له پلار لم بالغ کېده وایي،
او په خپل زورو کې پلارم کار لته وستړی شوی دی چې کله به تش رالم او پیسې به راسره نه وي انو کور ته چې برالم او کټ کې به کېناستمه که نه وایي ښځې به راته چړون خو نه اوس به په ماشوم باندې کېناستلی وي خیال کوله غونته کې که نه نو چې تش جیب د خالی که نه هېڅ چا به بیا نه یې خوښ نو بیا به د ناښځم نفرت کوي نو دا سړی مجبوره کوي په جمع کولو د مال اکثر داسې چې بیا د حلال او د حرامو فرق هم نه کوي وایي رجي څه وکړو نو زور دی را باندې خیال دی او دویم چې دی که نه زامن چې دي دې کې یو فتنه ده دا هم سړی مجبوره کوي په څه سره په جمع کولو د مال باندې بچی خرچې غواړي نفقې غواړي دی نشي برابرولی نو کله غلا کوي کله سود کوي کله یو کار کوي کله بل کار کوي وایي چې دی ماړه کمه خو یاد ساته قرآن کې الله وایي چې بعضې بیبیانې او بعضې اولاد دا ستاسو دپاره لویه فتنه ده ډېر خلک د ښځو او د بچو د لاسه غرق شو او بعضې خلک د ښځو او د بچو د لاسه ښه شو ښځې دیندارې نو دین ته یې راواړئ بچی دیندارې نو پلار ته وایي پلاره دا کار ناروا دی دا مه کوه الله دې زمونږ اولاد او زمونږ بیبیانې دینداره وخیجي ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین الله ښځې خو ډېرې دي الله داسې بیبیانې موږ له راکړه چې د سترګو یخوالی الله داسې اولاد راکړه چې د سترګو یخوالی داسې ښځه به څه کې چې په تاڼه کې تم ولاړې او هغه هم ولاړئ او داسې ښځه به څه کې چې په شرمونو دې شرموي داسې ښځه بچي به څه کې چې سبا پلار د هغې نه بیا په اور کې ولاړي او پلار بیا د هغې غلامي کوي نو داسې ښځه او بچی لویه فتنه وي والقناطیر المقنطره او هغه خزانې جمع کړی شوي بیا انسان داسې پنجپیر شیخ صاحب رحمت مد ظله العالی هغې به ویل اول انسان چې دی که نه په خو بد لږ پوه شي نو د ده دا سودای چې واده وکړمه نو د ده یو کار هم پې نه لګي دی به کله یو ته وي زما د پلار ته ووایه که نه چې ما له پلاني ځای کې کویدن وکړي او ما له پلاني ځای کې واده وکړي بس دا سوچونه یي دې سوچونو دی ګډوډ کړی نو کله به دی ټک کار نه کوي کله به یو ځای کې ګرځي او کله به بل ځای کې ګرځي چې واده وشي نو بیا یې لوی ارمان د بچو وي بیا د دین کار ته نه یې وزګار چې یاره یو بچی مې وی نو زه د کور والا سره به مې وی نو که زه سبق لتلم او که ترجمې لتلم او که دورې لتلم نو زه دا به هغې سره مشغوله وه اوس خو دا یېرېږي یوازې نو چې بچي وشي که نه نو بیا ورته ښځه وایي چې ښه تا چې ما له دونه سره او سپین لیکلي نو به ما له کله کوې نو ښځه ته بیا سره غواړي سپین غواړي بیا وایي اوس پیسې ګټل غواړي چې هغه وشي نو بیا وایي یاره اوس خو یو ګاډی په کار دی یا موټرسایکل یا سورلي په کار ده ځکه چې دا خو هر وخت سړی کله یو خوا روان یو کله بل خوا هغه هم ښادۍ له ځي نو دا ضروري دی چې هغه وشي نو بیا یې بچي واړئ نو دی وایي یاره جي سهار او ماښام مړه ګیلاس ګرځوو که نه خلکو کره او څوک پی راکړي او څوک یې رانه کړي او څوک اوبه راکړي او څوک پی راکړي نو خپل څاروی اخلمه چې بس دا بچي مې په لونده شي نو والانعام څاروی واخلي چې څاروی واخلي نو ځان له کار وګوري نو بیا یو کار تم نه وزګارېږي څه کې ګډ کوم او څه کې لشم او څه کې سوټي ته دی خوا کوم اوبه کومې نو بیا د هغې نه وزګارېږي والحرس بیا هغې له فصلونه کوي نو دقه زندګي چې په دې کې تېره شي واده دی زامن دی او مال دی دولت دی او ګاډی دی او څاروي دی او فصلونه دي ټول ژوند په دې کې تیر شي او دین ته سړی وزګار نه شي چې موقع والا راځي نو ملک الموت مرۍ نه نیولی بیا پکې څه نه بس خبره ختمه شي دا پرېږده مړه ذالک متاع الحیات الدنیا دا خو د دنیا یو سکه ده یو ملګري سره مې ورځ ګپ لګو سپینګیری شوي بوډا شوي زامن دی نو نو تا اول دی واده نو تا ویل چې واده مې نه وکړم نو زه به انشاءالله ښه په سور شم که نه نو واده دی وکړم بیا مې چې دی نو ستاړه کې دا چې یاره زامن الله راکړي نو زه زامن هم الله درکړل بیا به د کېدی شي پړه باندې دا بوجو چې یاره دی له اوس کورونه ودان کړم ځکه چې سړي بچي له واده نه یې کړی نو هم پریشان چې واده وله وکړم نو زه به په سور شم اوس خو دې بچو له ودونه مو کړل نو ما یې پریشاني دې سیوا شوې ده که کمه شوې ده ما ته وایي چې والله هغې نه خو سیوا شوې ده هیڅ پریشانی مې نه ده کمه شوې ورځ تر بله پریشانی سیوا کېږي نو ما بیا د دې ژوند څه مطلب شو چې ستا په ژوند کې سکون رانغی خوشحالي رانله او ورځ تر بله پریشانه کېږي نو معلومه شو چې داسې دوکه ده هسې ځان په دوکه کې غورځولی دی زین للناس حب الشهوات ښایسته ښکاره شوي خلکو ته مینه کول د خواهشاتو سره من النساء د زنانو نه والبنین او د زامنو نه والقناطیر المقنطره او د خزانو
جمع کړی شوونه من الذهب والفضه د سرو د سپینو نه والخیل المسومه او د هغې سونو نشاندارونه والانعام او د څاروونه والحرث او د فصل نه ذالک متاع الحیات الدنیا دا سکه د ژوند د دنیا ده والله عنده حسن المآب الله چې دی الله سره ښایسته ځای د راګرځېدو دی په دې مه دوکه کېږه آخرت د نه پاتې نشي قل انبئکم بخیر من ذلکم ووایه آیا خبر کم تاسو لره په غوره عمل سره د دې کار ستاسو نه للذین اتقوا د پاره د کسانو چې ځان یې بچ که د ګناه نه عند ربهم په نزد د رب د هغې جناتون جنتونه به تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به پایې کې وازواج مطهره او بیبیانې به پاکې د دې بیبیانو نه به الله ښې درکړي د دې کور نه به الله ښه درکړي د دې رزق نه به الله ښه درکړي نو تا هغه پرېږدې وازواج مطهره بیبیانې به پاکې پاکې ورضوان من الله رضامندتیا به د الله د طرف نه والله بصیر بالعباد الله دې لیدونکی په خپلو بندګانو الذین یقولون ربنا دا الذین اصل کې خبر دی مبتدای محذوفه ده هم الذین دا کسان دی یقولون چې دی وای ربنا زمونږ ربا اننا آمنا یقینا موږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا ذنوبنا پس بخنه وکړه موږ ته زمونږ د ګناهونو الله موږ باندې پرده واچوه وقنا عذاب النار او ساته موږ یا الله د عذاب د اور نه الصابرین دی دي صبرناک والصادقین او رښتیني دي والقانتین او عاجزي کوونکي دي الله ته والمنفقین او خرج کوونکي دي مال د الله په لاره کې والمستغفرین بالاسحار او بخنه غوښتونکي د الله نه پېشمني په ټیم کې الصابرین دا اوصاف خمسه ذکر کې د نیکانو بندگانو یو صفت د الصابرین صبر کوونکي د الله د اوامرو په ادا کولو کې او صبر کوونکي دي د ارتکاب د نواهیونه او صبر کوونکي دي په بدني او مالی تکلیفونو کې په هر حالت کې د صبر نه کار اخلي بے صبری نه کوي او د صبر ډېر لوی فضیلت دی دویم والصادقین رښتیني چې کوم ایمان راوړی د ایمان کې دوکه نه کوي د صدق دل نه ایمان راوړی دارنګي رښتیني دي معنا څنګه چې په ظاهر خبره لړه کې ماغه خبره ده الله سره دوکه نه کوي د الله نبی سره نه کوي خلکو ته دروغ نه وایي والقانتین تابعدار دي د الله منځګزار دي او د الله تابعدار دي قنوت ویل کېږي طاعت ته والمنفقین او مال خرج کوونکي د الله په لارو کې د الله په لاره کې مال لګي زکات په فرض دي زکات ورکي که زکات په نه فرض او یا فرض دی نو زکات نه بغیر صدقه هم ورکي والمنفقین مال خرج کوونکي د الله په لاره کې دا د الله نیکان خلق دي والمستغفرین بالاسحار او بخنه غختونکي د الله نه بالاسحار د پېشمنی په ټیم کې اسحار هغه وخت چې د سبا نه لږ غونته کې مخکې سبا صادق ده بعض علما وی سدس اللیل د شپې اخیری شپږم حصہ دا پېشمنی ټیم چی بس والمستغفرین بالاسحار بخنه غختونکي د الله نه په وخت د پېشمنی کې نو د شپې به بخنه په خوب کې غواړي د دې مطلب دا دی چې پاسی او تهجد کوي او په تهجد کې د الله نه بخنه غواړي د دې وجه نه قرطبی لیکلی دی وهو وقت اجابت الدعاء دا هغه وخت دی د دعا د قبلېدو دو ټیمه دعا ډېره ښه قبلېږي حدیث کې راځي یو د شپې په اخرو حصه کې او یو چې دی نو د فرض مانځه نه بعد فرض مانځه نه بعد دعا غواړه چې ستا سارمانی الله به پوره کوي او دویم دا دی چې کله د پېشمنی ټیم کې پاسې و الله ته ودرېږي نو الله به ستا حاجت پوره کوي دې وجې نه وایي یعقوب علیه السلام زامنو ناروا وکړل ورور یې کوی ته وغورځو نو چې هغه پیدا شو کنه نو دی راغلل خپل پلار ته وایي چې یا ابانا استغفر لنا ربنا بابا موږ له د الله نه بخنه وغواړه یعقوب علیه السلام ورته وایي سوف استغفر لکم ربی زر دی چې زه به د رب نه بخنه وغواړم فورا یې ونه غوښته وایي نو دې کې ډېر احتمالات دي یو پکې دا ده چې اخره الی السحر
وای بچی پښمنی چې پاسه منو د الله نه بدله بخنه وغواړم پښمنی ته رستا کړل وای. او یو حدیث کې راځي وای جبرئیل د نبی علی السلام نه تاسو کې چې ای الليل اسمع د شپې په کومه حصہ کې دعا ډیره ښه قبليږي. وای جبرئیل ته ویل چې ټول شپه دعاګان الله قبلې. وای لا ادري نور ما ته پته نشتا خو غیر ان العرش يهتز عند السحر د پښمنی په ټیم کې د الله پاک عرش په خوځېدو باندې شي. نو د دې نه دا معلومیږي چې د پښمنی په ټیم کې دعا الله ښه قبلې. د دې وجه نه پښمنی کی حدیث کې راځي الله پاک د نږدې اسمان ترا کوشي کما یلیق بشانه او پخپل الله आवाज کوي الا هل من مستغفر فاغفر له. سوک بخنه غختو علاشته چې بخنه وتو کم او سوک رزق غختو علاشته چې زول رزق ورکم. نو پښمنی ته خاصم پاسې کنه نو یو لس منټه مخکې پاسې او مونږ کوي د شپې قیام الليل د شپې ولاړه او خو د مونږ کوي او خپ خوشو خضوع کوي خپل حاجتونه د الله نه غواړي خپل ضرورتونه د الله نه غواړي او خپل رب ته چې دینو جړاو پریاد کوي ګناونه به الله معاف کوي او الله بدل درجه موچتای. او بیا خو رمضان خو ددا سیمیاش چې د دې په شان مبارک میاش خو په ټولو میاشتو کې نشته او بیا ليله القدر هم په دې کې دنو پزان لازم کې چې هر شپه ودرېږي نو ان شاء الله ليله القدر شپه هم د تپکه ملاوي شي. نو چې یو شپې کې د 2 رکعات وکړل کنه یا دعا دی وغوښتل نور څه غواړي د زرو میاشتو د عبادت نه ډیر ثواب شو. نو سړي خو چې 10 منټه پس پاسېږي زنانه پاسې وي چې پاسې پښمنه تیار کې تم پاسه او تمونځو کا دیو جنا استغفار چې کم دینو دا مندوب دی علما وای او په دې ځکه الله د خپل بندګانو صفت نقل کړي چې ول مستغفرین بالاسحار الله نه د پښمنی په ټیم کې بخنه غواړي. قران عظیم کې الله د مؤمنانو نه ذکر کوي چې دوی د الله نه بخنه غواړي خو وخت لګ دی ځان لولي ک سورته زاریات اتلسم آیات کې او سوره ال عمران 135 کې چې مسلمانان د الله نه استغفار او بخنه غواړي. امام مکحول سے وایي چې په یو امت کې 15 کسان داسې پیدا شي چې هغه د الله نه روزانه 15 ځله بخنه غواړي نو دا ټول امت لبانې به الله عذاب نه را لېږي. په دې کلی کې 15 کسان استغفار غواړي د هغې په برکت په دې ټول کلی عذاب نه راځي. د نیکانو خلکو ډېر لوی اثري نیکانو کې که نور تا ته هېڅ پیدا ونه رسي دا پیدا لګه نه چې د هغه په برکت الله تا د عذاب نه بچ کوي. عبادت هغه کوي او په هغه چې الله رحم کوي نو دا عامي که نه تا باندې م الله هغه رحم راولېږي. نو چې 15 کسان د الله نه بخنه غواړي نو الله په عامو خلکو باندې عذاب نه راولي. او لقمان حکیم و یو ځل خپل بچی ته ویلي یا بنیا لا یکن الدیک اکیس منک ینادی بالاسحار وانت نائم. بچیا ګوره چرګ د تا نه هوښیار نشي ښه چې چرګ د پښمني ټیم کې ویښ دی او اوازونه کوي بانګونه وایي او ته ودی نو د چرګ نه خو مه لاندې کېږه که نه ینادی بالاسحار وانت نائم. او نبی علیہ السلام ویلی استغفار که څوک نور نشي ویل دغه استغفار وای استغفر الله استغفر الله دام خدي او د استغفار دومره ډېرې پیدې دي کنه چې د حد نه ډېرې. قیامت پر ورځ به هغه انسان ډېر خوشاله چې چا په خپل صحیفه کې ډېر استغفار ومونده. نو بس کوشش کوئ چې استغفار وای سلزل خدان باندې لازم کې ورځ او شپه کې وای یو ځل سلزل انی لا استغفر الله اکثر من 100 مره حدیث کې راځي بعضو کې اکثر من 70 مره. زه روزانه نبی علیہ السلام وی داویانه سوا استغفار د الله نه غواړم او که نور استغفار نشي ویل دا وای استغفر الله استغفر الله استغفر الله. خو سید الاستغفار کده یاد کنو ډیره بهتره دی دا په ورځ کې یو ځل وای سحر او ماښام دا دی اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا استغفار شو. حدیث کے راضی من قالها اول النهار موقنا بها ان مات دخل الجنه. سم کم سړی چې د یقین سره دا وي یو خو اسه غلفاظي چې په معنی پیږي او یقین سره د سحر وي او په دې رس کې مړ شوی جنت ته بځي ما خام دی وي او د شپې مړ شو نو جنت ته بځي خان
معنی دادا اللهم انت ربی یا اللہ تزما ربی تزما مالکی لا الہ الا انت بل الہ نشت مگر یو تی خلقتنی یا اللہ تاز پیدا کرے ما وانا عبدک اللہ زستا بندی ما وانا علی عہدک و وعدک اللہ زستا پا عہد و وعد ٹنگ ولاڑی ما مستطاعتو تر سوچ میں وسرسی و اعوذ بک من شر ما صنعتو اللہ تا پوری پناہ غوارم د شر داغینا چه ما کڑی دی ابو لک بنعمتک علی اللہ ز اقرار کو مستا پاغ نعمتونو چې په ما دي کړی دي و ابو بذنب او ز اقرار کوم په خپل ګناهم چې ما ډېر ګناهونه کړی دي خو الله ته بخنه کون کې ذات فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت الله زما دا ګناهونه ما ته معاف کا زکه چې نه معاف کوي ګناهونه مگر یو ته معاف کوي نو چې دا دی وی د یقین سره نو کمړ شو نو ستا ګناه به الله معاف کړي او جنت ته به بوزي والمستغفرین بالاسحار بخنه غختون کې د الله نه د پښمنی په ټیم کې نو پنځه صفاتونه دی آیت کې راړل صبر کوون کې رښتیا وایون کې د الله تابعداري کوون کې د الله په لار کې مال خرج کوون کې او د الله نه پښمنی کې بخنه غختون کې مونږ کو ان شاء الله مزنه بعد به بیان ور درس کو دا یو خبر واوري زمنګ دا درس چې دینو چون کې دا د اوسه پورې خو ماسپخینو د سکول والو د لاسه او بل د زمیدارو د وجې نه او د مرکز د درس د وجې نه خو درس زمنګ ډیر دی ماسپخین ټیم کې دا نه کنټرولېږي بل زنانو ته غټ مشکل دا دی چې هغې چې ماسپخین راشي نو مازدیګره پورې درس کی نو بیا که مازدیګر نه پس موږ نور درس کوو نو نور به هم کار خرابېږي که نه کو بیا هم هغې ته دا ګرانه چې هغې مازدیګر د روجماتې د تیاري انتظام کوي نو کورونو کې اکثر یوازې نو ګرانه شي نو د سبا نه به انشاءالله موږ اتنیمې بجې باندې درس بیا شروع کوو که خیري نو سبا نه به انشاءالله سحر بیا د اتنیمې بجو نه درس کوو بیا به د سحر نه راځئ او نن به انشاءالله چې اوس منځو شي نو ماسپښین نه بعد نور درس به کوو که خیري ښه